پیښور نه هغه دا پوښتنه کوي چې یو انسان د جنابت په حالت کې وفات شي نو آیا دا انسان کافر دی که دا انسان بې ایمانه دی که نه دی؟ جی د جنابت حالت کې وفات کېدل کفر خو نه لازمي سړی کافر کېږي نه بې ایمانه ګرځېږي او دا جنابت یا به د حلالې طریقې نه واقع شوي مثال خپلې بیبي سره به یو ځای شوي د هغې نه وروسته به د جنابت موقع ورته نه میلو شوي ده به غسل نه ویستې بیا خو ګناهګار هم نه دی او که چېرته په ناروا طریقه باندې دا جنابت حاصل شوي مثال په طور الله دې موږ ټولو ساتي د نزنا واقع شوي وي او د زنا په هغه جنابت حالت کې دی چې کوم دی وفات شوی دی نو دا سړی ګناهګار دی ځکه زنا یې کړې ده ګناهګار دی د ایمان کمزوري ده ایمان یې ناقص دی ولیکن دا انسان کافر کېږي نه بې ایمانه پې باندې نه ګرځېږي جزاکم الله شاه ورور د جمرود نه هغې دا تپوس کوي چې په جعلي سرټیفیکیټ باندې ملازمت کول یا تنخواه اخیستل دا څنګه دي جایز دي یا نه دي جایز؟ جی اولا خو دا چې جعلي سرټیفیکیټ جوړول دا دوکه ده دا فریب دی فراډ دی لہذا د دې نه اجتناب پکار دی ځان ساتل پکار دی او که چا جوړ کړي وي یا څوک جوړوي نو د دوکې ګناه دته دا چې کوم دی میلاویږي د فریب او د دوکې عذاب چې کوم دی هغه دته متوجه دی اما دا چې په دې جعلي سرټیفیکیټ باندې دی نوکري کوي دغه تنخواه ورته حلاله ده که نه نو علمای کرام بیا وایي که چېرته دا کوم کار دپاره ده دا سرټیفیکیټ حاصل کړی دی او دا سړی د دې کار اهل وي دا سړی د دې کار اهل وي او دغه کار او دا ډیوټي دی چې کوم دی ادا کوي هم صحیح طریقې سره نو بیا تنخواه حرامېږي نه تنخواه حلاله ده او که چېرته دا کوم کار دپاره دا سرټیفیکیټ حاصل کړی دی په دوکې باندې دا سړی د دې منصب لایق نه دی او نه چې کوم دی دا کار په صحیح طریقې باندې ادا کوي نو بیا دا روزي هم چې کوم دی دا تنخواه بیا سره حرام ده جعلي سرټیفیکیټ نه ځان وساتئ دا کې خو ګناه شته ډېره ګناه ده که چېرته دا کومه نوکري پې میلو شوې ده د مفتي صاحب مبارک د خبرې د وینا مطابق او دی دغه نوکري په صحیح طریقې سره ادا کوي حق یې ادا کولی شي دی د دې اهل دی نو تنخواه یې بیا حلاله ده حرامه نه ده ښه بل یو ملګری د قطر نه جی د قطر نه موږ دا سوال کوي چې یو شخص په کپنۍ کې کار کوي د کپنۍ سره بند دی جی او د کپنۍ والا هغه د بهر کار کولو اجازت نه ورکوي او دی د کپنۍ د اجازت نه بغیر بهر کار کوي لګیا دی د ده د بهر کار کول په پټه باندې د کپنۍ د ټیم نه علاوه په پټه کار کول د تنخواه اخیستل پیسې اخیستل دا څنګه دي جی دا کوم کسان چې کمپنۍ کې کار کوي دا اجیر خاص حکم لري دا خاص مزدوران دي دوی سره چې کمپنۍ والا په کوم ترتیب باندې خبره کړې ده مثال دلته نه دوی پاکستان نه دوی سره دا خبره شوي چې ته به د ورځې مثال په طور 12 غنټې چې کوم دی دا به کار کوې هره ورځ نو تا ته به دومره تنخواه مثال 25 ریال یا 2500 ریال یا 3000 ریال دا به ستا تنخواه میلاویږي تا ته هغه 12 غنټې به د ورځې ته کار کوې نو که چېرته د دغه ډیوټۍ په دوران کې د 12 غنټو دوران کې دی بهر ته ځي او بیا چې کوم دی بهر مزدوري کوي نو دا ورته ناجایز ده چونکې دا دې وخت کې مزدور د دغې کمپنۍ دی نو په دې دوران کې دته دغه بهر کار دا ناروا دی نشي کولی اما دې چې خپل 12 غنټې کار وکړي دا کمپنۍ د خوا نه د ده چوټي شي هغې نه وروستو که دی بهر کار کوي نو هغه ورته جایز ده ده خو د کمپنۍ سره د هغې وخت خبره کړې ده هغې نه بهر دی کار کولی شي جزاکم الله جی د سوات نه یو ملګری هغه دا سوال رالیږي موږ ته چې د غسل مسنونه طریقه څنګه ده موږ ته د غسل طریقه بیان کوي هغه طریقه چې په سنت طریقه باندې غسل سړی څنګه ادا کوي جی د غسل مسنون طریقه دا ضروره چې سړی غسل وباسي ابتداء خو سړی دا نیت وکړي په غسل کې چې یا اله العالمین زړه کې دا نیت وکړي چې ستا د رضا دپاره زه د دې جنابت نه پاکي حاصلوم یا د عبادت د رواوالي دپاره د دې جنابت نه زه چې کوم دی پاکي حاصلوم دا نیت به وکړي هغې نه وروستو تر مړوند پورې دې ځایونو پورې به دا لاسونه هغه ووینځي د لاسونو وینځلو نه وروستو خپل چې کوم دی عورت به ووینځي که پلیتي ورباندې وي که نه وي نو استنجا به وکړي هغې نه وروستو که چېرته بدن باندې پلیتي لګېدلې وه په کومو ځایونو باندې هغه ځایونه د بدن هغه به چې کوم دی پاک کړي هغه به ووینځي اول
د هغې نه وروستو مسنون اودس څنګه چې موږ د مانځه دپاره اودس کوو دغسې اودس کوو لاسونه به وینځي خوله کې به پوزه کې به مسه به هم کوي خپې به هم هغه چې کوم دی ووینځي یعنې تمام اودس به وکړي د اودس نه وروستو بیا به په تمام بدن باندې اوبه اړوي او بهتره طریقه د بدن د اوبو اړولو هغه دا ده چې اولا 3 کرته سر باندې اوبه واړئ بیا 3 کرته په ښۍ اوږه باندې اوبه واړئ او بیا 3 کرته په چپه یعنی ګسه اوږه باندې اوبه واړئ بیا په ټول بدن باندې اوبه واړئ دا د غسل مسنون طریقه ده بل یو ملګری زموږ دا تپوس کوي چې په قومه کې یعنی د رکوع نه چې سړی پورته شي او جلسه کې د دواړو سجدو په درمیان کې چې کوم انسان کینی دې ته جلسه وایي د دې درمیان کې یعنی په قومو جلسه کې تسبیحات ویل یا استغفار ویل دا څنګه دي ویلی شي یا نشي ویلی نو مسله دا ده چې د دواړو جلسو د دواړو سجدو یا د رکوع نه پورته کېدو قومه کې هغه تسبیحات اخو باسم وایي قومه کې چې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد هغې نه ما سوا که کومه بله دعا کوي چې کومه حدیثو کې وارده ده یا دو سجدو مابین کې کومه دعا کوي هغه دعا چې حدیثو مبارکو کې منقولې وي نو بهتره دا ده چې یو سړی ځان ته نفلي مونځ کوي یا چې کوم دی فرضي مونځ کوي خو ځان ته کوي یا داسې قوم ته جمع ورکوي چې هغه قوم تنګېدونکی نه وي تنګېږي نه که ته مونځ ډېر اوږد کې تنګېږي نه نو بیا په قومه کې هم اوږدې دعاګانې غوښتی شي او په جلسه کې یعنې دواړو سجدو مابین کې هم هغه مسنون دعاګانې هغه ویلی شي او که چېرته یو سړی جمع کوي او داسې قوم ته کوي چې قوم ډېر وي او تا ته پته وي چې دې قوم کې داسې حاجتمند خلک هم شته یا داسې خلک دي چې تنګېږي ډېر اوږد مونځ نه خوښوي نو بیا اختصار پکار دی بیا دغه دعاګانې مترو کول پکار دي ترک کول پکار دي بیا نه دی ویل پکار صحیح جزاکم الله بل یو ملګری د دوبۍ نه زموږ دا تپوس کوي چې زمانه د روجي په حالت کې د روجي په میاشت کې د روجي په حالت کې مش زنی شوی ده مالو څه پکار دي زه به د روجي کفاره قضا دا څه طریقې سره دا کوم مال ته دې مسلې باندې پوهه کوي چې د مشزنې سره چې په حالت د روجې کې یو انسان نه مشزنی وشي نو فقط روجه ماتیږي او دې سړي باندې چې کوم دی قضا فقط لازمه ده کفاره پې باندې نشته دی لیکن دې نه اجتناب پکار دی ګوره دا عظیمه ګناه ده او دا سړی ګناهګار دی او آینده دې نه ځان وساتي او فقط د روجې قضا فقهای کرام فرمایي قضا پې لازمه ده کفاره پې نشته نه دی بس صرف یو روجه ونیسي او نور دی باری تعالی نه چې کوم دی ځان دپاره عفو او بخښنه وغواړي ټیک شو جزاکم الله یو ملګری بل پوښتنه کوي چې زما ویښته زیاتره غورځېږي نو ما ته د ویښتو باره کې یو وظیفه وښایي نو دا به ورته زه خیم دا ثواب به زه وګټم که مفتي صاحب اجازت راکړي ما ته دې کې یو مجربه وظیفه زده ده ځکه در اجازت اخلم دا وظیفه به ورته زه وښایم کوم انسان چې ویښته غورځېږي نو دا د تجربې نه ثابته خبره داسې ده چې کله ویښته تاسو کټ کوئ ویښته بعضې ټیم اوږده شي مونږ تاسې ویښته لنډوو یا کټ کوو یا ویښته چې کټ کوي نو دا خپل ویښته بې ځایه مه غورځوئ ګوره انسان اشرف المخلوقات دی په دې خبره لږ ځان پوه کوي انسان اشرف المخلوقات دی نو د انسان د بدن اعضا دا هم اشرف دي که مونږ تاسې نوکونه کټ کړو نو شریعت دا و چې دا بې ځایه مه غورځوئ یو طرف ته ځي کې محفوظ کا یا یو طرف ته ځي کې ښخ کا دغه زما ستا د بدن جز دی که مو ته چېرته ویښته کټ کړو یا قلم کړو ویښته واړه کړو نو هغه هم بې ځایه مه غورځوه یو طرف ته پاک ځي کې دا واچوه د تجربې نه دا خبره ثابته ده چې کوم انسان ویښته کټ کړي او دې ویښته بې ځایه ګزاروي د ده ویښتو نو عموما دا یو بد اثر لري د ده دا ویښتو باندې مرض پیدا کېږي او دا ویښته اکثر سر هم بیا په منځ باندې کټ شي یا دوه شي ویښته سرونه هم داسې خرابېږي او یا د بعض انسان ویښته ورسره بیا وځي د بعضې بیمارو د وجې نه وځي نو د هغې دپاره بهترین او مجربه وظیفه زه درته ښایم او هغه دا ده تاسو له پکار دا دي که د چا بدن زیتون تیل اخلي هغه د زیتون تیل راوالي که د چا بدن د زیتون تیل نه اخلي شړشمو تیل دی هغه راوالي یا د شړشمو تیل یا د زیتون تیل دا راواله او صورت شمس و شمس و ضحاها دا صورت اوزل اوایا او ورپسې دا بل صورت چې کوم ورپسې متصل دی واللیل والا صورت دغه صورت اوه کرت اوایا او په دې تیلو باندې دم کا او بیا په دغه تیلو باندې روزانه خپل سر غوړوه
یو څلوېښت ورځې دا عمل وکړو انشاءالله العزیز چې ستا دا ویښته به بیا د پریوتو نه محفوظ شي او آینده دپاره چې دا کم ویښته پریوتې دي د الله تعالی په فضل باندې به انشاءالله دا ویښته بیا روټو کېږي. نو دا د ویښتو باره کې